نننی ویډیو پیغام چې کوم جاری کوم دا پرون په تحصیل باړه کې چې کوم شرپسند او د پی ټی آی ورکرانو هغه چې کوم پرون زموږ مشر توهین کړو هغه سلسله کې په کار خو دغه چې د پی ټی آی مشران تر اوسه پورې دوی معذرت کړی معافي غوښتې وای او خپل قانون لای سزا ورکړی وای خو د بده مرغه زه سهار نه د ډي پی او د ډي سپي سره لګیم په دغه سلسله کې چې دوی چې کوم قانوني او عیني کوم تقاضي هغه موږ اپیل او درخواست ته جمع کړو او تر اوسه پورې دغه ډي پی او ډي سپي دغه خلاف کاروایی نه کوي لہذا اته چې کوم انډیاګان دي او امریکان دي هغه په پریشر راوړای چې تاسو ودا دوی خلاف کاروایی نه کوو نو موږ چې قانون لار اپناو کړه د جمعیت علماء اسلام ورکر سره د داسې ورکر نه د خپل مشر د خپل ورکر د خپل علما طلبه دوی بیزتی په یو حال باندې هم نشي برداشت کولای موږ هر قسم د دینه پوښتنه کولای شو او جواب نه ورکولای شو هر حال کې اوسه پورې ډي اس پي او ډي پی او سره د باندې درخواست باندې عمل نه کوي نو موږ سبب را درومو په دغه باب خیبر کې چې کوم خامخ کاری په دغه کې بعد عمران خان او د وزیر اعلی خیبر پختونخوا سهیل دغه چې کومې پوتلی هغه چې کوم تصویران دي او په دغه کې او ما داغه نه بدتر توهینامیز کار وسره کوو نو دا خپل ورکران له هم زدا پیغام ورکوم چې کله مون کال درکو نو سبا چې 24 غنټه ډیډلاین دی په 24 غنټو کې د دوړو خلاف کاروایی وشو او دوی گرفتار شول او دوی معافي وغوښته هغه نه بعد موږ به خبره کوو او دوی په 24 غنټو کې گرفتار نکړل د دوړو هلکان د شرپسند نو موږ سره بیا 24 غنټو نه بعد په دغه باب خیبر کې د عمران خان او د خیبر پختونخوا چې کوم وزیر اعلی دغه پوتلی او موږ دته هغه له سخت رد عمل هم موږ او توهینامیز کار به سره په دغه باب خیبر کې ان شاء الله کوو